تکلیف لرم یو دوه سواله مې لرل. الله دې شفا درکړي ښه وکړي. اول دا د خپو باره کې صاحب دا د زنګانو سرون تکلیف زه لرم، دا د چپې خوا کې یو سوری دی او ښي خوا کې لږ اوبه دي. نو دلته خو دا ډاکټر کفار دي، دوی خو دا په مونځ اودس کې پوهېږي، یعنې مونږ ته خاص دغه نه کوي. نو هغه ته زه ورغلی وم، هغه دوایي راته راکړله، خدای راته ونه ویل چې دا مونځ په ناستې کوه یا په ولاړ یا ښه یا بد. خو زه خپله داسې احساس کوم که دا مونځ زه چېرته په چوکۍ وکړم نو زه په راحت کې په نسبت په ولاړې او سجدې ته چې ټیټېږم نو ما وی دا به ګناه خو به نه وي. زما په دا زړه کې داسې شک دی زه یم چې داسې نه چې ګناه وي. لکه ته وایې چې زه سجده لګوم د خپې ته مې نقصان رسېږي. او صاحب زنګانه سرونه دي که نه ډاکټر راته چې نه به ډېر ګرځېږي او نه به دې دا خپې ډېر راکت کوي. دا دې باره کې غني صاحب دلته یو کس و، د هغې د خپه کې مسله وه، بیا ورته ما وویله چې دا کومه خبرې او دا تا ته چې دا کوم سجده را خیر دا ته مه کوه او داسې کار کوه چې په ناسته باندې عام دا مونځ کوه دا خپه مه لګوه. نو هغه خلکو ورته ویل دلته د عوام زموږ د عوام خو معلمان دي که نه، هغې ورته ویل چې ګوره دا چې ته دا سجده لګې نو الله به لپاره شفا واچوي، ته د الله دپاره سخته برداشت کړې هغې غر کوو. ګوره دا الله سبحانه وتعالی زموږ دپاره دا اسباب را لېږلي دي. دین راته ښایسته کړی چې کله ستا په یو ځي یو زیرې درد کوي، د صحابو په دور کې یو سړي سر ولګېده، ما ته هغې کې سوری وشو، صحابه ورته ویل ولامبه، چې ویلامبل سر ته اوبه کوزې شو ته مړ شو. نبي صلی الله علیه وسلم سخت خفه شو، خلکو ته ویل چې ده لپاره دا کافي وه چې په سره نه وي وینځلی عام مسه پې کړي وې، د چاک په خوږ د مسه دې پکې لکه اوس دغه ستا زنګون دی، که ته نه شي کولی دا نیم وجود وینځلی شي، نیم پرېښودلی شي، یا که ته وایې چې د ټول وجود د وجې نه هغې ته نقصان رسېږي، عام تیمم د دغه لپاره وهلی شي. اوس مونځ ته به خبره راشو چې یو سړی دی او هغه وایي زما خپې ته نقصان رسېږي په سجده کې یا وغیره په نورو طریقو سره، نو هغه کولی شي چې په چوکۍ باندې وکړي. که چېرته دی په کرسۍ باندې مونځ کولی نه شي، په صوفه باندې مونځ نه شي کولی، په ملاسته دی کوي. خو بس شریعت ډېره اساني ده ښکلې، که په ملاسته نه شي په اشاره دی کوي. نه زه خو نور الحمدلله مولوي صاحب محترم ودرېږم، یعنې رکوع ته چې زه ما هم رکوع نارمال کوم، داسې مکمل پخوا غوندې نه ټیټېږم چې خپه مې کات کېږي، زور پرې راځي. خو سجده چې ده بیا په چوکۍ ورته کښېنم سجده کوم. بس شریعت کې دا خبره ده چې لا یکلف الله نفسا الا وسعها، انسان په خپل وس مکلف دی، څومره چې د انسان نه کېږي هغه به کوي. اوس ته سجده نه شي کولی، د خپل زنګون په ځمکه به سولې نور هم خرابې، دا خو هم په ځان باندې ظلم دی. حدیث کې راځي چې مؤمن مسلمان به داسې چې لا ضرر ولا ضرار، نه به ځان ته ضرر نقصان رسوي نه به بل ته رسوي. او زه به همدې کې خو به الله تعالی نه ناراضه کېږي دې په خاطر باندې چې یعنې زه کار کوم ګرځم نور پلو دې پلو ځم، خو که مونځ وخت کې زه سجدې ته په چوکۍ کښېنم نو الله تعالی خو به ناراضه کېږي پکې نه انشاءالله. ګوره په نور وخت کې هم ځان ساتلی شي، الله سبحانه وتعالی بیخي ناراضه کېږي نه چې ستا د خپله کېږي دې ته نقصان رسېږي، که هغه د کار په وخت کې که په بل وخت کې عام دا بچ ساته، که د مانځه په وخت کې الله به دې خوشحالي